نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طلب جماعة النبي الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د کنزل متعلق بیان شروع کړو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د کنزل متعلق بیان کړو الله رب العزت کومو تاسو لا دا جمعه هم زندگی او ژوند را نصیب کو هم د کنزل متعلق په بیان کو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د ګستاخانه الفاظو او د انسان زلت چې هغه الفاظ دک رسي او د انسان سره تعلق د بالفردا کنزل او گستاخی نو ان شاء الله هغه بیانو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې تاسو ته ما د آیات مبارکه وضاحت کړو او به می درتا د ابلیس د شیطان متعلق هم بیان کړو زلکه بتاسو د انسانانو راضی چې ملاسب د ابلیس حمایت کوي شریعت کې چې کم شی ممنوع وي نو هغه د هر مخلوق د الله د پاره ممنوع دی الله کم شی ممنوع کړی دی نو د هر مخلوق د پاره ممنوع دی نو شیطان په خپل باندې د الله مخلوق دی شیطان په ګستاخی الفاظو په کنزلو باندې د انسان ته ګناه ملاویږي او دا عمل شیطانی عمل لے کنزل کول
دا شیطانی عمل له، دا کار د شیطان دی. او دا د مخکینی قومونو د هغې عمل له. تاسو ته ما ویلو دا شروع شوی د قوم نوح عمل له. هغه په دنیا کې ډیر فسادیانو. الله رب العزت د هغې په وجه باندې د دنیا دا نظام میټاو کو او دنیا یې د یو د اتیا کسانو دوباره آباد کړه. په دې کتابونو زمونږ کې راځي د امتحان په شکلی سوالی وی آدم ثانی نوم یا لیکو یا بتاو. مونږ خپل چې د میټرک امتحانو دا لپس پکې راغلی یو سوال په شکل کې. نو چا ابراهیم علیه السلام ولیکو، چا سو الله رب العزت موږ عقل ته خبر راوسته په دغه ټیم باندې چې آدم ثانی په دغه ټیم د نوح علیه السلام د دنیا آباد کړه دوباره. د نوح آدم علیه السلام نه اولنې الله د نوح علیه السلام پر مخلوق په دنیا آباد کړل. کتابونه لیکي چې دومره مخلوق چې د دې موجوده مخلوق لس چند مخلوق الله په دنیا آباد کړو. ګستاخیان ډېرې زیاتې او د انبیاو د رسولانو توهین د بزرګانو توهین استارټ. نو الله رب العزت تی مخلوق الله ختم کو. حسین کی وہ خبر یاد وساته چې دا مخلوق مونږ او تاسو په خپل سترګو دار سوینو دیتا مشاهدات وی. قرآن کریم کې الله رب العزت وی درې ځګونه الفاظ ذکر شوی دي حتی یأتیک الیقین او علم الیقین عین الیقین. نو علم الیقین هغه ته وایي چې مونږ او تاسو یو شی په سترګو مشاهده لیدلی نه او علم پې حاصل کو. دا خپله د علم یو باب دی، د علم سره تعلق ساتي. او عین الیقین دی ته وایي چې مونږ او تاسو په دې مشاهده سترګو باندې وایي نو د دې ته بیا د علم ضرورت نشته. زمونږ په دې علم کې فلسفه والا او علم منطق والا دی یو دو قسم دلیل پیش کړي. یو ته وایي علم بدیهی او یو ته وایي علم نظری. قیدا د علماء سره تعلق ته خو علم نظری هغه ته وایي چې مونږ او تاسو د هغې دپاره علم حاصلو، سوچ او فکر. او علم بدیهی دی ته وایي چې ما او تا په دې سترګو باندې دا انور وینو، سپوږمۍ وینو، دا نظام د الله وینو.
نو دې ته علم بدیهی وای. نو دې کې بیا علما دلایل ته ضرورت نه پیش کوي، د لپاره دلیل نه پیش کوي، مشاهده دې پستر کو باندې. نو دا د دنیا دا نظام موږ او تاسو ټول په دې سترګو وینو. نو کله چې د انسان په دې سترګو باندې دا نظام انسان ته ښکاره شي، نو دې ته بیا اټومیټک د دو قسمو علمونو وضاحت راشي چې حتی یأتیک الیقین او علم الیقین. نورونو بیګا به مرګو صدا خبره کوله. په امریکا باندې سیلاب رالو، نیم امریکې ویوړه مخکې، په لکونو خلک پکې لاړل. اوس به یو بل عذاب راغلی دی چې برابري ده پې، په سینکړو خلک پکې روان دي. نو د دې دپاره مونږ او تاسو یو قسم داسې په دنیا کې نشته چې مقابله وکړو. زمونږ په دې پاکستان باندې چې د اوبو سیلاب راغلی و، نو داسې یو کس نشته دی چې مقابله وکړي. نو دې الله له به مونږ او تاسو ټول ورځو چې دې رب له ورځو، چې دې رب له مونږ او تاسو صفا ورشو. نو دې رب مونږ ته په دنیا کې اصول لا لېږلي دي چې په دې اصولو به ژوند تېروئ، زندګي به تېروئ. او بیا چې د کم انسان نه ګناه وشي، د هغې دپاره بې علاج هم رالیږلی دی. توبه او استغفار چې دای علاج دی. نو موږ او تاسو خصوص ځان د کنځلو نه او د ګستاخۍ د الفاظو نه چې د انسان د زړه ته پې دوک رسېږي چې موږ او تاسو د هغه نه ځان محفوظ. تاسو ته تیر شوی جمعة المبارک په ورځ ما ویلي و چې کنځل د عمل د شیطان دی، او د هغه خلکو چې کم خلک جهال دي. جهال څه ته وایي؟ ناپوهه. برسر عمد چې مخکینی قومونه خو داسې و، خو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو، نو چې کله دنیا ته تشریف راوړو، رسالت شروع وحی شروع شوه. نو په دغه خبرو باندې الله رب العزت پهله اصول برابر کړل، په دغه خبرو باندې میټاو. نبی صلی الله علیه وسلم ته به د کافرانو ډېر زیاتې کنځلې هم کولې، د اهل مکه، د مکې خلکو. تاسو ته ما په سیرت مصطفی کې ویلي دي چاچی چې کومه وه د ابولهب کورواله، هغې به ورته مزمزم ویل. نبی صلی الله علیه وسلم ته چا وی یا رسول الله مبارک، وی هغه درته په شاعرۍ کې دا الفاظ استعمالی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، نبی صلی الله علیه وسلم به دې خبرو له لفت او دغه توجه نه ورکوله.
وای مزمزم دی وای مزمزم بسو کی وای زمانم دی محمد صلی الله علیه وسلم. نو نبی صلی الله علیه وسلم او د انبیاو کار داو چې دیو په زړونو باندې خواري وکړي. چې دا زړونه د الله د قانون سره او د الله د اصول سره ولګي او د الله سره تعلق جوړ کړي. نو قرآن کریم فرمایا یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. پہلا یا ایها الذین آمنوا مومنانو ته خطاب دی. ګورئ ښه لا یسخر قوم مسخرې دې نه کوي یو قوم من قوم د بل قوم پورې عسى ان يكون خيرا منهم. وای نږدې ده چې دا یو قوم چا په چې مسخرې شوي نږدې ده چې دا الله بهتر کړي د دې بل قوم نه. بیا به څه کېږي؟ بیا قوم ښځو ته خطاب دی ولا نساء من نساء. دغه شان د ښځو ته خطاب دی چې ای ښځو تاسو په چا پسې مسخرې نه کوئ. عسى ان يكن خيرا منهن. وای قریبه دا چې چا پسې چې مسخرې شو چې الله هغه بهتر کړي. خو زموږ او د ستاسو دپاره یو اهم نقطه دلته بله ده. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. وای چې په یو بل پسې غلط نمونه دا یو بل ته غلط نمونه ماخلی. خلاصه دا ده او بیا څه وایي چې بعد الایمان وروسته د ایمان والونه چې تاسو ایمان راوړی د الله د رسول سره ستاسو ملګري شوي یئ د دې نه پس تاسو به غلط نمونه نه اخلئ. نو غلط نمونه الله بند کړي دي. چې کوم یو نوم انسان د پاره وضع شوی دی هغه نوم به ورله اخلي بدل نوم به ورله نه اخلي. دا ټوله موږ او تاسو ته تنبیه ده. دا خو یو عام انسانانو د پاره حکم دی. خو نن په معاشره کې زموږ ټارګټ په کنزلو باندې په ګستاخه الفاظو باندې علما دي چې خاص زموږ د دین ستنې دي او موږ نن په معاشره کې چې کم دی هغې ته ګستاخ الفاظ کو او کنزل کو. خو په دې یو څو خبرو ځان پوهې کوي. علماء پسې کنزل کول کنزل په هر چا پسې بند دي. تاسو ته ما ویلو چې په شیطان پسې کنزل بند دي. شیطان پسې هم کنزل نه کوي. د کنزلو د پاره الله رب العزت منع فرمایلی ده. لفظ کنزلو د پاره الله منع فرمایلی ده. او بیا د شیطان نه د بچاو طریقه
هغه دعا ده د الله نه بغواړي چې الله ماته محفوظ کې. نو مخلوق ته ټولو ته کنزل بندي، خو بیا خصوصا علماو ته موږ تاسو کنزل کو. خو ذهن کې یوه خبره یاد وساتئ، دې پسې شاته د یهودیانو د غیر مذهب لاس وي. همیش دپاره غیر مذهب دا کوشش لري چې دې مسلمانانو ته دا خپل دا مذاهب و داشتنې چې کمی دي دا توحید دې ته پیدا کوي. نو هغه یو لوی سوچ لري وروسته چې کله زما اوس دا په نظریو په سوچ کې عالم دین سپخ کارش، نو ته سبا خپل بچی په علم په پیړ کې نه ور داخلې. ځکه چې سبا به ته دا سوچ کې چې سبا به دا کنځلې کېږي. نو دې پسې شاته د غیرو مذاهب لاس. خدا زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا وسنې کتابونه نه دي. تقریبا 600-800 کال وړاندې کتابونه لیکلي دي. ښه پیتاو لیکلي دي چې کوم مسلمان یو عالم دین ته کنزل وکي او یا دغه عالم د ده په سوچ کې په فکر کې په نظریه کې سپخ کاره شي، دې دوی په خپل ایمان ویریږي. لیکلی دی چې دې د ایمان نه خارج دی مسلمان پاتې نشو. او بیا ورته دا لیکلی دی چې کله دې د اسلام نه خارج شي نو وروسته دې پسې یو لویه پړپړه ده، دې باندې کورواله طلاقه شوه چې کله دې د اسلام نه خارج شي نو په اسلام کې دې ته مرتد وایي. نو د ده نه کورواله طلاقه شوه. دې کې بیا وروسته د میراثونو بیان هم راځي. خو لهذا چې موږ او تاسو همیش دا د کنزلو نه، ځکه دا عمل دا د مسلمان عمل نه دی. د مسلمان عمل دا د اخلاقو جامه ده. مسلمان دا د قرآن کریم جامه ده. مسلمان دا د احادیثو جامه ده. دی به اخلاق صحیح استعمالی. دی چې کافر تم اخلاق استعمالی نو کافر تم هم دی اخلاق صحیح استعمالی. نبی صلی الله علیه وسلم سره چې اهل مکه تاریخ څه کړي دي، د اهل مکه تاریخ دا لیکلي دي، د کفارو ورسره څه کړي دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک الفاظو نه بد الفاظ نه دي وتی. نبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه خیرې نه دي وتی. او یو اخرنه خبره کوم، کنزل به یو انسان وکي، عمل یو قبیح عمل له چا وکړو، ستاسو چا جګړه وکړه، نو هغه کې د هغه د مور او موږ څه کو ډایرکټ د هغه مور ته کنزل کو یا د هغه خور ته کنزل کو.
نو لہذا په هغه عمل کې د هغه د مور او د هغه د خور څه قصور دی. نو لہذا دې ته شریعت کې بهتان وایي. او حدیث مبارکه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې کنزل کوي چاته کنزل وکړي دا کنزل د الفاظ روان شي بر اسمانونو ته وخیږي خو کوم وخت کې چې په دغه انسان کې د دې عمل جامه موجود نه پاغې پسې اولګي چې کله پسې نه نو دا الفاظ راشي د دې انسان په د خپل جامه پسې په خپل اولګي دا عملی دیتا دا خو ظاهری جامه شو خو دیتا بیا عملی جامه وراغستل کیږي. نو بالخصوص چې موږ او تاسو ځان د داسې الفاظو نه محفوظ د دنیا کې په معاشره کې موږ الفاظ دنیا معاشره کې موږ ځان د داسې ګستاخي الفاظو نه محفوظ د خپل خولې ته لګام واچو کله چې د خولې ته لګام واچول شي یو وخت پورې نو انسان له الله به هغه شان توفیق ورکوي ځکه چې موږ معاشره کې داسې عادت جوړ شوی دی ګستاخي الفاظ هر چاله اوس خوند ورکوي کنزلي هر چاله خوند ورکوي خبرې ډېرې دي قصې پکې ډېرې دي ولهذا وقت نشته دی نو الله رب العزت په ما تاسو له ټولو مسلمانانو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت موږ تاسو ټول مسلمانان د ګستاخي الفاظ د کنزل ټول محفوظ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.